د کشمیر کې د فایرنګ واقعیا شوې ده. په دغه فایرنګ واقعیا کې ویشو سیلګری چې دي نو دا پکې مړ شوي دي او دا چونکې د هندوستان زیر انتظام چې کوم کشمیر دی نو په هغې کې دا واقع شوې ده چې موږ مقبوضه کشمیر ویو نو په هغې کې هندوستان چې دی نو هغه د نور کله په شانتې بیا یو وارې دا خبره کړې ده چې دا د پاکستان لاسوهنه ده او دا د پاکستان په سلا باندې درسه شوي دي او ډایرک یا په پاکستان باندې دغه تور لګولې دي او ویلي دي چې یاره مونږ به د دې دغه کو پوره بدل باخلو مونږ به د دې خپلو کسانو تپوس کوو او څه چې د هغوی خوله ده نو بس هغه ټول هر څه ویلي دي. دې ته ته په څه نظر باندې ګورې؟ بالکل خالد منصور هم په دې باندې به خبره ترې کوو چې دا یو اهمه مسله ده. دې وخت کې په عالمي سطح باندې د پاکستان چې کوم امیج دی په هغې باندې ټرمپ هم خبرې کړې دي او په عالمي سطح هم دغه بحث مباحثه کېږي چې دهشتګردۍ خلاف چې کوم دی نو دې وخت کې پاکستان هغه ډټ کې مقابله کوي. ده خو ډېره زیاته چمچهګیري وکړله د مودي هلته کې لاړه خو د مودي ته چې کوم دی نو ګیا وانه چولله او توجه یې ورنه کړله. نو د پاکستان امیج خرابېدو دپاره دې دا کوشش کوي چې یاره پاکستان یو دهشتګرد ملک دی او به دا دهشتګردي کوي. نو د دې واقعیت چې لږ وګورئ که نه دا دې چې په کوم ځای کې کېږي دا د انډیا چې کوم دی نو دا سویزرلینډ دی او دلته کې سیلګري راځي خو دغه ځای ته چې کوم دی نو ګاډي نه ځي دغه ځای ته به په طریقه باندې بس خیږي خو په دغه ځای باندې د انډیا 8 لکه پوځ چې کوم دی نو تعینات دی په 8 لکه پوځ کې چې دغه ځای ته دا 4 کسه راځي نو دا 4 کسه اړو چا لیدلي نه دي دا 4 کسه دغه سیلګرۍ ځای ته څنګه رسېدلي دي ځکه چې دې کې په غیر ملکي خلک هم چې کوم دی نو هغه خو هم وژلي شوي دي د انډیا خلکه هم وژلي شوي. بیا پکې دې کې وګوره چې بابا بنارس چې کوم دی نو هغه په دغه کې دغه کې دی سعودي کې دی هلته کې دوره یې وه چې څنګه په 3 بجې واقع شوې ده نو 15 منټه او په 3 بجې باندې چې کوم دی ښه 15 منټه پس دا یو په ریکارډ باندې خبره هغه ټویټ کړی دی چې یاره پاکستان چې کوم دی نو په انډیا باندې حمله وکړه نو دلته هلته کې پته ولګېدله او بیا دلته کې په نیمه ګنټه کې چې کوم دی د انډیا چینل د 4 دهشتګردو تصویرونه هم چې کوم دی نو هغه ګردش کوي او غیر ایستي دي او بیا هغې له سکیچونه هم جوړ کړي دي په دې یوه ګنټه کې ولا سکیچونه هم جوړ کړي دي هغه هم په میډیا باندې ښیي. نو انډیا چینل دا یاد ساته غواړي د انډیا چینل نه په اسټابلیشمنټ خبره کولی شي نه د هغه ځای په سرکار خبره کولی شي نه مودي پسې خبره کولی شي بس هغوی ته یو موقع میلاوېدلي چې پاکستان پسې هغوی څنګه خبرې وکړي. ګوره لومبي خبره خو دا ده لبخان زه ستا د یوې خبرې ته وایې چې یاره لکه نریندر مودي ته چې څنګه اطلاع شوه لکه په 3 بجې باندې ته وایې چې اطلاع ورته شوه 15 منټه دپاسه 3 بجې چې دي نو هغه وایي چې یاره دا پاکستان 3 بجې واقع شوې ده 3 بجې واقع شوې 15 منټه دپاسه په 3 هغه وایي چې یاره دا پاکستان حمله ګوره داسې ده که تا کتلي په دې خپل چارپیچل کې په دې خپله سیمه کې نو چې د چا دښمني وي نو چې هغې لکه که په هر ځای کې څوک مړه شي نو هغه د مخې سره یې په یار په چا کوي په خپل دښمن باندې کوي نو دغه ځای خو دا خبره ټیک ده چې نریندر مودي بس لکه په خپل دښمن باندې خو دې زموږ دښمن دی دا لومبي دغه شو. خو ګوره داسې ده د پاکستان چې کوم دفتر خارجه دی یا پاکستاني حکومت نه هغه دا څیزه کنډیم کړی دی د دې مذمت کړی خواجه آصف په دې بیان او ولې مذمت کړی زه ته هغه د مذمت هغه وجه ښیم ګوره زه درته بیا د خپلې معاشرې له تاره ولم اکثر که تا چېرته په دې غم کې کتلي وي که نه په دې چې مړ چاکرو شي نو چېرته د 14 مالت ښځه به راشي او هغه به پردي مړي ته به داسې مخ سر وي چې ته به وایې که دا د دې د خپل کور مړی دی حالانکې هغه کور ولې به یې پېژني نه چې تپوس وکړي چې لکه دا څنګه چې دوی به د دې په تېره میاشت کې د دې زوی مړو د دې خاوند مړو د دې ورور مړو د دې لور مړو نو لکه هغې باندې نو پاکستان که د دې مذمت کوي نو پاکستان په خپله د دې قسمه واقعاتو نه تېرېږي روان دي پاکستان د دې قسم حالاتو نه تېرېږي لکه تېر ورځ موږ سره لکه د جاپر ټرین واقعه شوې ده په روزانه بنیادونو باندې زموږ په وطن کې دا قسمه حالات او واقعات کېږي نو پاکستان ګوره د یو خو پاکستان چې کومه خبره کوي چې د دهشتګرده څه مذهب نشته دی د دهشتګردۍ څه مذهب نشته دی بس دوی د خپلې طبې کار دی چې څه کوي هغه سره ورته ټیک ښکاري هغه کوي نو په دې صورت حال کې خو دا خبره لکه اوس په دې کې د فکر وړ خبره دا ده چې ته ستا په سالمه دنیا کې د ټول نه زیات پوج چې دی نو دا تا په دغې لږه خطه کې کړی دی او د دې واقعي نه ورځ مخکې ته په عالمي دنیا کې هم دا خبره ښه په جار سره کې چې ما خپل ځان محفوظ کړی دی ما خپل ځان کنټرول کړی دی ما مقبوضه کشمیر کې سیب کړی دی هېڅ هم نشته دی
اوس چې تاسو سره کله واقع شنو ته د مخ سره وی چې را در سره پاکستان وکړه او د خور سره دوی وکړه نو ګور د دې خدا دغه دی چې لکه پاکستان دلته په ثبوت باندې کسانی اونی ول ور سره د دوی بینندنه ول څنګه نه بینندنه مخ کې غبل هغه روسینوم دی هغه کلبوشن دی کلبوشن نو نتورک ورله سو په سومه به نقاب کړه واغه کوم سيزونه چې نه غیب عالمي دنیا ته کی خودله چې دا د سيزونه دي دا د خبرې دي دا د قصې قطاری دي نو هغه باندې که پاکستان لګي کیږي او دا قسمه تور په تاسو لګي نه غوړ سره پوره ثبوتونه دي تاسو خو صرف لکه د دشمن شانکار دي چې کومل هر چوک نو بس چې دشمن دي سو کی پاګه باندې فیار وکړه اصل کې دي کې مطلب دا دی چې د پارلماني سطح په پولیس کې ځان شاملول غواړي چې مزم د دهشتګردۍ خلاف لګي موضوع ځپل کېږم دا خو مکار دی او د مکارۍ خو په د باندې ختمه ده نو د پارلماني سطح باندې هغه ساک چې کوم دی ختم شوی دی خو ته کتلی نو ټرمپ چې کوم دی په خپل تقریر کې کله د پاکستان صفاتو کو نو بیا داسې لونډې لپاړې نمک خرامه چې د ملک دشمن دي هغه هم چې کوم دی نو هغه تقریر ډیر بد وګڼو چې پاکستان صفات ولو شو چې کم کار انډیا کوي کنه هغه هم په مل دنه هم بعض خلک شته دي چې هغه د کې ملودي خو د دې عملی باندې دومره شرمنده دومره ذلیله چې خپل خلک هم وجل به دا وخت وین چې کم دی هغه په سیده غنه لري کړي او وخت نه دی ور کړی ډرامه چې فلاپ تا ګوره لکه زه خبره کوم په 400 چوک کې واقع وشول 400 چوک کې ها او د 400 تاڼه دې نه خبريږي د په سعودي کې خبريږي د 400 تاڼه لاله د خبر او دې چې کوم دنه په سعودي کې خبر شوی دی نو تر راځي او دا یو دغه کې زه ته دا وایم چې دا 1965 دی نه 71 دی دا 2025 دی د وخت پاکستان اټمی قوت دی پاکستان سره پنګ ماچوا او پنګ وچرازي نو بیا په خپل ملک کې چې کم دنو د خپل حدود زینوي دا د په اسلامي نوم باندې جوړ شوی ملک او د اسلامي جذبه ده او د ناره تکبیر چغه چی وی کنه خالد منصوره بیا دام درته وایم دا خبر ورته زما ورونه سوا دا ورته ورونه سوا دا حالات ټیک دي دا نور خبره خو په خپل ځای دي وګوره گیس نشته بجلی نشته ګرانی ده سره زر چې دغه سلورو لکو ته څه کم سلورو لکو ته توله ورسېده واده خادي زمونږ د وسه وته خوراک زمونږ د وسه نه دی علاج زمونږ د وسه نه دی والله چې په دې بودی خدای ایمان خلک تازه کی ډیر خبره دی او په داسې حالاتو کې بیا موږ نه سیاست تاسو وایم په دې چې ملک کې کنه نو موږ به یو نو دې دا ووري نه دا سره بیا د گیز غمشته نه د بجلی غمشته نه د خوراک غمشته نه ما نن خلکو سره ډیر خبرو کړې پاره کې پی ټی آی والو پاره کې جمعیت وو پاره کې جماعت اسلامي وا پاره کې قومي وطن پارټي وا پاره کې نېشنل پارټي وا ورکرانو هغه سره ما انټرویو کړلې هغه وی چې دی مودي ته وای چې غردي وخت بیا موږ د لیډر هم نه منو بیا خپل ملک چې کوم چې ګوره په دې موجوده صورتحال کې لکه په ځړې د ایمان زیره وکړي د دې مودي له خدای تاسو ته غردي وخت په انډیا کې موږ مختلف ویډیوګانې وینو کنه په جمعهتونو پابندي په مسلمانانو پابندي په دیرو ورزي خابلو مې ویډیو کتل یو زنانه نه په زور باندې نقاب چې کوم د لری کوي مسلمانه زنانه ده نو د دوی چې کوم ظلمونه دا غیستي موږ سره دلته اقلیتي خلک شته کنه د اقلیت ولا شته زمون په ملک خاصه جون کې نو د دوی دلته د سکانو الته کې پوره یو تحریک روان دی تاملناډو مونږ له نو پیدا چې تاملناډو دغه ایشو شروع ده تر دې د مل شروع ده نو هغه ټول په خپل باندې په دغه کې دی خودګوره د هندستان دا یو میشنو د ډایپس نه دغه دا میشنو چې مونږ به د ایشیا ټایګرو ایشیا چې دغه و ټول خلک په مونږ ته ناشتي او مونږ چې لکه څه پیسې لکونو الته کې به مونږ باغه پیسې لیکو هغه کې داسې وشو چې کته خیال کړی نو کله چې د بنگلاديش کې د حسینه واجد حکومت ختم شو نو په هغه ټیم کې د دوی قصه چې د ناغه غړه وړه شو کله چې په سریلانکا کې دغه راغی او هغه ډیپارټ شو واپس په خپل بدل نو د دوی قصه غړه وړه شو نیپال د دوی د مخ کې نه مني بوتان په دغه پوزیشن باندې نو په دې پوزیشن کې دلته کې چین پاتې شو پاکستان پاتې شو ایران پاتې شو ایران سره خو د دوی منځ کې لکه مسله ده افغانستان چې دین افغانستان سره پاکستان لکه ارسنګ دین نو د یو ثقافت یو ولیدا یو مسلمانی ده نو د دوی او د دوی لکه د ملکی په کچ باندې دا مسلې عموم دغه کې دي شي چین سره دا غوي مستقل یو مسله ده ځکه چې چین پاکستان طرف ته دي او په عالمي نړۍ چې د هغه د پاکستان خلاف بهر هندستان چې هغه سپورټ کوي نو کدی ټول منظرنامه ته مونږ بیا وګورو نو مونږ ته به دا خبره واضح شي چې دا قسم حالات په دې دغه کې وزته ته یو خبره کومه چې دا اوس ګوره څنګه چې تا دا خبره وکړه
دا اټمی ملکونه دي دواړه او دا بیلنس دي دا که اوس تاسو سره اټم بم نو کنه لفان نو سپورو بدوی پتا باندې مړه دا هغه سر نه به پس چوکر اغشتو په دې سر باندې به غلولو په دې سر نه به راغشتو په هغه سر به غلولې دوی په شرایطو باندې دا ټولي ارسه کوله دی دا د یو تنظیم دی کنه ریزिस्टنس فرنٹ هغه چې کوم دی د ذمہواری قبول کړی دا خدا د 370 آرټیکل روسته چې کوم دی دا جوړ شوی دا تنظیم کنه کم چې کله مقبوضه کشمیر او نو لکه دا چې د دوی په سلطنت کې جوړ شوی د دوی په سات دغه کې هغه چې کوم دی نو هغه دا منل دا نو چې هغه منل دا او بیا سلور تصویرانم ته دغه کې یار زه ته تلفن یو خبره کوم تر اغلی خپل ملک په ځای پرې خو ته پر دې وطن ویلې دی الته کې دی اتل کا پوج تعینات کړل دي او الته کې د سړی په سر باندې تا یو پوجي او لس پوجان دغه کړی دي الته کې ته تعلیم ستاره ته به روزګار ستاره ته به په کیلومتر 2 کیلومتر کې پوجي ولاړ دي او په دې پوجانو کې پاتو لګو کې مونږ سبق ستاره ته به هر یو شی ستاره ته به مخالفت میډیا دغه ته به غوړي دا مو چې کومه خبرې کول تخبر میډیا دا خبرې نشي کولای چې ته دا ټول ستاره ته به مخامخه مزاحمت بس دا ورته وایو چې موږ جنگ نه غواړو موږ امن غواړو خو دا دروغ دا خو زمونږ دا شرافت چې نو دا کمزوري دا مستی چې کومه دی ویسي کې دیسي کنه بیا چې کوم